जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कदरमंदो कतुनको غفران الله ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د سوات د سیلاب دغه بیرحمه چپی چې دی نو هغه ډېر څیزونه چې دی د ځان سره وړي چې د کبله نیغ په نیغه دنیا خلک که انسانان دي او که حیوانان دي نو هغه نیغ په نیغه چې دی د دې د کبله متاثره کیږي که زه د سوات د سیلاب خبره وکړم نو د اوبو په بهاو کې چې دی هغه ډېره په تیزۍ سره اضافه چې دی هغه راغلې ده چې نیغ په نیغه د دې د سیلاب در مخه چې دی نو هغه ډېرې هوټلې چې دی هغه هم تباه شوي دي چې کوم د موسمیاتو یا د دې کوم پوهان دي د هغوی د تر مخه دا ویلی کېږي که دغه سیلاب دا لړۍ دغسې جاري وه یا دغه باران چې دی دغه ورېدلو نو دغه سیلاب چې دی نو په دې کې نوره هم اضافه راتلی شي د اوبو په بهاو کې هسې هم چې دی اضافه روانه ده بیا کم د سویګیس ډپارټمنټ یا محکمه ده هغوی هم دغه وینا کوي چې کم پایپ لاین چې دی هغه خور شوی دی که د دغه سیلاب دغه اوبه چې دی هغې ته راورسي نو د سویګیس منتقلي یا سپلای چې دی نو هغه هم ډېره متاثره کیدی شي جی قدرمنو زه به دا هم زیاتول غواړم که یو طرف ته د انساني ځانونو چې دی هغه زیان کیږي نو ولې بل طرف ته زمونږ د معاشرې بدقسمتي هم دا ده چې هغوی هم اوس هم په خپله پیده پسې ګرځي او په پیده پسې دغسې ګرځي چې زیات خلک چې دی هغه ټوپونه راوړي یا داسې نور سامانونه ګوري او د دې جانلیوا سیلاب نه چې دی هغه لرګي یا داسې نور څیزونه راغونډوي چې د دې تر مخه زه دا هم وایم چې د دې نه ډېر ځانونو چې دی هغه زیان هم کیږي د سیلاب دغه مناظر دغه سوګناک مناظر چې د خپلې کیمرې په شیشه کې تاسو ته هم را محفوظ کوو تاسو هم وګورئ